أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. سورة توبہ 36 نمبر آیت تھی. په دې 36 نمبر آیات کې د مکی چې کوم مشرکان او عربو د هغې یو باطل رسم ذکر کېږي ناجایز، او مسلمانانو ته هدایات دي او د هغوی دپاره ترغیب ده چې تاسې به دین کې د داسې کارونو نه ځان وساتئ. په دې رسم باندې پوهېدلو دپاره او د دې آیاتونو مضمون باندې ځان پوهولو دپاره د مخکې نه یو څو خبرې زده کول ضروري دي. یوه خبره دا ده چې د مخکې نه په ټولو شریعتونو کې په آسماني کتابونو کې دا حکم را روان دی چې په کال کې 4 میاشتې به داسې وي چې په هغې کې به دا میاشتې به محترمي نورو میاشتو په نسبت باندې، یعنې په دې کې چې نیک کار کوې نو ثواب به یې ډېر وي، چې ګناه پکې کوې نو وبال به یې ډېر زیات وي. یوه خبره به دا وي. او دویم دا چې په دې میاشتو کې به جنګ کول ناجایز دي، جنګ به پکې حرام وي. دا مسله د مخکې را روانه وه. دغه میاشتې 4 چې کوم دی نو 3 پرله پسې دي: ذوالقعده، ذوالحجه، محرم. او یوه ځان له ده چې هغې نوم رجب دی، دا ځان له ده په دې ترتیب کې نه ده، پرله پسې کې نه ده. نو یو دا خبره شوله. دویم مسله دا ده چې د کال حساب چې کوم دی په قمري انداز باندې د کال حساب الله تعالی د مخکې نه 12 میاشتې مقرر کړل دی، او د هغه وخت نه مقرر دی چې د کوم وخت نه الله تعالی ځمکې او اسمانونه پیدا کړي. په دې 12 میاشتو کې میاشتې زیاتول، کمول، خپل ځان نه نومونه ترمیم کول دا جایز نه دی، د انسانانو کار نه دی، په دې کې د انسانانو دخل نشته. نو د دې نه وروسته دې مسلې ته راځو چې د مکې کوم مشرکان چې وو، د مکې کوم عرب چې دا خلک د اسماعیل علیه السلام په واسطه باندې د ابراهیم علیه السلام اولاد، او دوی د ابراهیم علیه السلام دین او شریعت مانو، او د ابراهیم علیه السلام په شریعت کې دا مسله واجب لري 4 میاشتو کې به جنګ کول ناجایز، دا به محترم میاشت. دې د حرمت میاشت وي، حرمت په 2 وجه باندې دې د حرمت میاشت ویل کېږي. حرمت په معنا د حراموالي سره هم راځي، نو په دې میاشتو کې جنګ کول حرام. حرمت په معنا د احترام او د عزت هم راځي، نو دا میاشتې چې کوم دي دا نور میاشتو په نسبت باندې محترم او عزتمند دي. په دې کې نیک اعمال کول په نسبت د نور میاشتو باندې زیات فضایل لري، او ګناه کول زیات وبال لري. امام ابوبکر الجساس رحمه الله په احکام القرآن کې لیکلي دي چې په دې میاشتو کې څوک نیک اعمال کوي د هغې فضایل بدایي چې په نورو میاشتو کې به هغوی ته په دین باندې عمل کول ډېر اساني، او نیک اعمال بہت آسان ښکاري. نو د دې مسالو د دې مقدماتو نه وروسته عرب چې کوم د مکې مشرکان هغوی به داسې کوله چې په هغې باندې د جهالت هغه رسمونه غالب شو، هغې باندې خپل نفساني خواهشات غالب و، د شریعت به یې مانو، لیکن کوشش به یې کوه چې په هغې کې تعویلات وکړي، خپلې مرضۍ ته جوړ کړي. په دوی کې په عربو کې په مکه کې جنګ، جګړې، قتلونه عام رواج و. د خلکو ټول نظر په دې خبره باندې و چې بس موږ مړي وکړل او زموږ نه مړي وشو، دا باسونه به روانو، مسلسل به روانو، موږ ته دومره وجل دي او زموږ نه دومره وجل دي. سوره تکاثر کې به راشي چې خپل منځونو کې به جناس او باسونه به کول چې موږ داسې بهادر یو، داسې بهادر یو، تر دې چې حاضرو ته به منډې کړي چې وګوره زموږ مړي څومره شوي، تاسو مړي څومره شوي دي، او موږ څومره قربانۍ ورکړي دي. هغوی ټول فخر په مړو باندې به کېدو، مړي به دوی کول او ظلمونه به یې کول. نو په دې منځ کې به کله داسې وشوله چې دوی به جنګ شروع کړی و په بله میاشت کې. دا جنګ به اوږد شو، ختم به نه شو، یعنې فتح به رانله، نه به دې شکست وکړ، نه به فتح وه، جنګ به اوږد شو. په دې کې به د حرمت میاشت راورسېده، یا به رجب راورسېد، یا به ذوالقعده وه، یا به ذوالحجه وه، یا به محرم و. نو دوی په ځای د دې باندې جنګ بند کړي او جنګ ته حرام ووایي. دوی به وویل نه داسې نه کوو، اوس به دې روان دا جنګ چونکې موږ روان کړی دی، دا چې پرېږدو نو باید خبره ده، خو راشه دا رجب پرېږده وه، رجب راورسېد، دا میاشت پرېږده وه. دې رجب ته به په الحال موږ شعبان ووایو، رجب به ورته نه وایو، او چې کله شعبان راغی نو شعبان ته بیا موږ رجب ووایو. داسې به وکړو. کله به داسې وشوه جنګ به شروع شو، دا جنګ به 9 میاشتې وچلېده،
په نه حلوسو میاشتو کې به د احترام میاشتې تېرې شوې وي دیو به جنګونه جاري ساتل او بالخیر د دې قضا به راوګرځو اوس به داسې کار وکړو چې نورې میاشتې پر دې په ځای باندې راونیسو هغې ته به ذوالقعده ذوالحجه محرم رجب وایو او هغه میاشتو کې به دا قضا به موږ ادا کړو نو بیا به یې داسې کار وکړو چې کال بې غټ کړو 12 میاشتو په ځای باندې به یې کال 14 میاشتو ته ورسوو په دې وجه باندې 14 میاشتې به قضا راوګرځوي او داسې به یې وویل چې یاره سکنی کال دا د 14 میاشتو شو یعنی 12 والا حساب به خپل مرزي ته اړولې کله به 14 کو کله به ډیر کو کله به کم کو دغه شان د حرمت کم متعین میاشت چې وي هغه د خپل مرزي جوړې کړي به نو کله به د میاشت یو ځکه ته بوتل کله به پر ځکه ته بوتل خپل مرزي مطابق حالانکه انسانانو له بشري احکامو کې دومره دخل اندازي کول د ګناه او ناجایز نو بدی آیاتونو کې د دغه باطل رواج تردید کیږي الله تعالی و ان عدة الشهور یقینا شمار د میاشتو عند الله د الله تعالی په نسبانی 12 شهرا 12 میاشتې نو دې چې بزري موږ کې بدیا الله سوال ستر سوال نه غره د حکم خلاف شو فی کتاب الله د الله تعالی په کتاب فلاح محفوظ کې په ازل کې د سلیکت د مخینه یوم خلق السماوات والارض فاغه ورځ پیدا کړی د اسمانونو او زمکه یعنی دا حساب د وخت نه د خلکو په اختیار کې نه د وخت نه د مقرر شوی د ازل نه روان دي د مخکې د قصر دور سوال حساب روان دي منها 4 حرم پدې کې څلور میاشتې د عزت یا څلور میاشتې د حرمت عزت او حرمت دواړه سمون دي سره خو ځکه په دې میاشتو کې دواړه مساري موجود وي هم به کې حرمت او جنب کې حرام هم به کې عزت او د دې میاشتو قدر او احترام په هر مسلمان باندې فرض عین اوس دې کې موږ دوه خبرې وکړلې د حرم په میاشت کې چې دې میاشتو کې جنگ کول حرام دي او تعظیمي لازمي دي د عبادت او فضایل زیات دي په الحال زمونږ په شریعت کې اولنې حکم منسوخ دي په دې میاشتو کې جنگ کول په الحال حرام نه دي بلکې جایز دي او البته د احترام په ځای باندې باقی دي په دې میاشتو کې عبادتونه ډېر کول دا ډېر فضایل لري اجر یې سیوا دي په دې میاشتو کې ګناهونه کول ډېرو بال لري په شان د مخکینی شریعتونو باندې البته یو حکم دی منسوخ شو هغه دا دی چې په دې کې جنگ کول جایز دي ذالک الدین القیم دا دین دی مضبوط چې د میاشتې 12 منل شي خپل ځای باندې ومنل شي وړاندېواله وروستواله پکې رانه شي او څلور میاشتو ته د احترام او د عزت لقب ورکړل شي او دغه شان د کې ومنل شي دا دین پوره وصول شو الله وی فلا تظلموا فيهن انفسكم تاسو زیاتې مکوئ په دې کې بخپل ځانونو باندې زیاتې کول په دې میاشتو کې دا چې توجدار احترام میاشت نشوه بلکې د بلې میاشتې نوم ولا ورکي او په دې کې خو ګناهونه او ظلمونه ناجایز وکي او بیا چې هغه میاشت کوم د حرمت نه ته دا پکې دا حرمت موږ دې ذکر تراوسه و دې کې دا د حرمت شو ځکه چې جنگونو ته موزګار نه یو او دا شان ګناهونه مو کم نشته دا پکې د حرمت میاشت ولا نو دا بس ځان باندې ظلم کول دي د دې وروسته الله تعالی هغه مخینه حکم چې د وړاندې روان دي د کفارو خلاف د براءت او د بایکاټ او د جنگ هغه ذکر کوي الله وقاتل المشرکین جنگ وکي د مشرکانو سره کافتن ټول سره کما یقاتلونکم لکه څنګه دوی جنگ کوي تاسو سره کافتن ټول څنګه ټول کفار تاسو خلاف یو دي تاسو ته جنگیدل غواړي د تاسو هم یو شي او دغه خلاف وجنګي واعلموا تاسفوا شي ان الله یقین الله تعالی مع المتقین د پرهیزګارانو سره دی معرفت القرآن ذکر کړی دی چې دا جمله واعلموا ان الله مع المتقین دا هغه خلکو سوالونو جواب دی چې کوم خلک د کافرانو سره د جهاد په موقع کې دا سوالونه راولړی چې یاره په الحال هغوی زموږ نه ډېر دي موږ کم یو هغوی تجربه کار دي موږ تجربې نشته دی هغوی سره وسایل ډېر دي موږ سره نشته دی لحاظ د کفارو سره جنګ موږ څنګه وکړو اگر چې هغوی ظلمونه کړي دي اسلامي وطنونه یې نیولي دي مسلمانان یې یرغمال کړي دي خو هلته کې طاقت توازن برابر نه دی نو لحاظ موږ بغلی کېږو او جنګ به نه کړو نو الله تعالی د مخکې نه جواب وکړو چې واعلموا په دې خبره باندې پوه شئ ان الله مع المتقین چې الله تعالی د پرهیزګارانو سره دی نو تاسو ایمان او تقوا اختیار کړئ کوم وسایل چې تاسو سره په الحال موجود دي دغه وسایل استعمال شروع کړئ الله تعالی تاسو سره ملګری دی مرسته به مخامخ کوي انما النسیء یقینا ورستواله په میاشتو کې زیادتن فی الکفر دا زیاتواله دی په کفر کې دا دغه مخکینی مسالې وضاحت مخکې موږ ویلو چې د حرمت میاشت برابر رسیده او دې ته موقع برابر و چې بچا باندې حمله وکړي څوک مړ کړي
نو د دې میاشت خیال به نه ساتو جنگ به حرام او دوی به حمله وکړله او زړه د حرمت میاشت نو دې به زیبه بل میاشت د حرمت میاشت وایو دې ته نمونه ویل بدل کړ مثال به تور باندې رجب په میاشت کې به حمله وشوله نو ولدا رجب نه صحیح دا ول شعبان صحیح او د شعبان براغه دا ول شعبان نه صحیح دا وس رجب صحیح نو نمونه به وړاندې ورسته کړ دا میاشت به مخکې ورسته کول خپل مرزي باندې دغه شی ته زیاتواله دغه شی ته نصیب لکېږي زیاتواله لکېږي ورستواله به لکېږي او دغه ورستواله د میاشتو د خپل طرف نه د زیادت ته په کوپر کې دا نورم کوپر سیوا کوي یو دا اختیار الله تعالی انسان له ورکړې نه دی او دویمه خبره دا ده چې په دې ګډ وډو نمونه سره خلکو نه شرعي احکام ګډوډ کیږي ځکه دغه میاشت دولس میاشت چې کوم قمري حساب دی نو په دې میاشت سره د شریعت ډېر احکام تړلې شوي دي حج کول روزه نیول د میاشت حرمت د میاشت احترام کول باغې جنگونه نه کول داسې بي حساب ډېر شرعي احکام دي چې هغه تعلق د دې دولس میاشت سره دی دغه شان زکات ورکول میاشت په اخر د کال په اخر کې خو چې کله دا حساب ته ګډوډ کی نو بس دا زیادت شبکو بلکې دا ټول او عبادت باندې عمل کول وس ممکن نشو دا ګران شو ځکه ته زه نشم معلومه بیا الله ويذل به الذين بگمراه کوي په دې سره هغه کسان کفارو چې کافران دي یندا غلط بنیادونه چې څوک دي د ورستواله مخکېواله چې کوي دا خپل کشران په دې خبرو باندې نورم گمراه کوي بیلاری کوي یحلونه بحلالي دی میاشت لرا عاما په یو کال کې او یحرمونه بحرامي عاما په بل کال کې دا رجب د بدی میاشت کې به حرامي بلکې به حلالي دي کې به حلالي بلکې به حرام کړي یعنی خاص تعین او ترتیب دا خلک درس میاشت تعین او ترتیب خلاف دي او د شمار خلاف دي او دا دغه کارونه د دوی غټ جرمونه دي لیوات او عده ما حرم الله دې د فارج دوی برابر کې شمار د هغه میاشتو چې الله تعالی حرام کړی دي دې میاشت کې میاشت حرام ده دوی حلال کړل په بل کال کې بیا بل میاشت هغه حلال و د دې په ځای به حرام وي دا کار دې د فارج کوي چې کم شمار د الله تعالی مقرر کړل د حرام میاشت چې هغه شمار پوره کړي نو صرف د شمار سره کار دی ترتیب سره کار نشته تعین سره کار نشته دی او دا پکې ناجایز دي د خپل طرف نه الله تعالی وی زین لهم خستکړی شوی د دوی لپاره سوء اعمالهم بد عملونه دوی د ذکر کې مجهول سره د جمله ذکر شوی د چې دا بد اعمال ورته خستخ کار شوی دي خو ذکر دا پکې معلومه نشوه چې چا د کار کړی دی دا بد اعمال ورته چا خسته کړی دي د دې وضاحت بل ځکه موجود ته زین الشیطان للناس سوء اعمالهم شیطانان انسانانو ته بد کارونه خستخ کار کوي دا شیطان ډیوټي دا کار دی تلبیس ابلیس کی امام ابن جوزی رحمه الله د شیطان په حالاتو باندې کوم مستقل کتاب لیکلی دی شیطانان څه کار کوي د دې ژوند څنګه دی انسان له دوکه څنګه ور کوي د مصر د شیطان په موضوع باندې مستقل کتاب امام ابن جوزی رحمه الله لیکلی دی هغه د شیطان د غټو حربونو یو حرب ده دوکه بازی لپاره چې خلکو باندې تلبیس راولي تلبیس د سره راولي یو شی به ناجایز خراب به ګنده به شیطان مو ول بذهن کې واچ چې نه دا کار حرام دی یا ګناه دی یا ناجایز دی خو په دې ټیم کې ساده پاره ټیک دی جایز دی او د در په ذهن کې بداغي ډېر صفایان بیان کی لکه مثال به تور معنی سود قطعی حرام ناجایز دی نو شیطان چې کله دا کار خسته کوي نو دسی به و چې ټیک دی چې حرام خو دی لیکن دا په حال د وخت ضرورت دی ماډرن زمانه سره د معیشت سره دا ضرورت دی چې به سود باندې عمل وشي او بس دغه سود باندې حرام مال لا جمع کې خیر دی بیا دین د لپاره بیکار کوي څه خبره نه ده دا اوس هغه تلبیس ته چې شیطان راولي شیطان انسان د لپاره بدکار خسته ښکار کوي یا دا دم چوری د یو بدنام شرمېدل شي خلک چې چاته پیغور ور کوي نام دغه نوم پیغور ته ور کوي او په پښتو پر روایتو کې د عربو پر روایتو کې دا شی ډیر زیات بدنام دي حد نه سیوا بدنام دي لیکن شیطان چې کله خلکو باندې دا کار کوي نو په نور نمونه باندې دا خلک معرفي شو او د ثقافت په نوم باندې د فنکارۍ په نوم باندې دا نمونه ولا بدل کړ او دغه خلک او دی خلکو ته هیروګانو ویلو حالانکه هیرو هغه سړی ته وایي چې د دین د پاره سره د مال قرباني ورکي مسلمانان آزاد کړي د کفر نه د نجات ورکي د ظلم نه لیکن اوس هیروګان چاته ویل کېږي د هغه کسړه چې غړې دی شي په نومونو ځان شرمولای او یو بے شرم سړی به شرم او حیا باندې نه هغه به هیرو شسته کې دا بس هغه تلبیسات د شیطان چې هغه انسانانو ته بد کارونه په ځان کې خسته ښکار کوي یا په دې طریقه باندې ډېری ناجایز دي لغړ ګرځیدل د انسان لپاره زبردست عیب دی ډېر زیات انسان بد ښکاری لیکن شیطان به د خلکو ته وسوسه وراچولي
چې ته کله په لغړه باندې خانه کعبه طواف کې نو د دې دا ډېر قبليږي ځکه چې دې کې ډېر عاجزي ول پکې ده نو بیا باندې نو ورځ نه لغړ تابع د خانه کعبه نه او زنانه به د شپې نو دا تلبیس د شیطانانو بد کارونو انسانانو ته خسته ښکارا کړ حالانکه دې خبرو په شریعت کې هیڅ گنجائش نه دغه نه علاوه په عام د رواج او د پښتو مطابق هغه سړی په معاشره کې درونه محترم چې هغه خسته غټي کپړي مکمل پټي لیکن خلکو د هغه په مقابل کې د خلکو په ذهنونو کې نور سوالات تابعيږي چې بس لنډي لمني دغه شان د کې راته خرګونه ښکاریږي تنګي بدن په ښکاریږي غني تاسو خسته ښکاریږي دغه د فار بیا پر تاسو مارکیټونو ته لاړ شئ دا کښدونه به تاسو وینئ چې دا غوستو قابل نه سره به شرمېږي سړی نو اغستل نه شي تاسو نه شي کولای دا شي دی نو دغه سدار شیطانانو ترتیبات چې شیطانان انسانان ته بد کارونه خیسته ښکارږي دغه بد کار باندې به انسان د پته نه لګي چې کم کار کوي لګي چې کله مخکې نه شریعت مطالعه کړي او دې پوهیږي چې دا کار بد دی او شیطان ډیوټي دا چې بد کار ماته خیسته ښکار کوي دغه ذهن به کولاوي کار کوي خو چې په شریعت باندې نه پوهیږي او شیطان په ترتیب باندې نه پوهیږي نو هغه به شرمېدل کارونه کې بیا اخته کیږي والله لا يهدي القوم الكافرين الله تعالی هدایت نه کوي قوم کافر ته د خلکو الله تعالی هدایت نه کوي چې بدن کې ګوتی وਹੀ او رستواله مخکې کول کوي خپل طرف نه حرامول او حلالول کوي نو داسې خلک ته الله تعالی هدایت نه کوي اده نه معلومه شو چې کوم خلک حرام ته حلال وي حلال ته حرام وي رواج په شریعت باندې مقدم غني نو دا هغه مجرمان د الله تعالی ته هدایت هم نه کوي